نن ضلع انتظامي د طرفه دوباره د جمعې او د هفتې ورځې لاکډاون اعلان وشو که نه دې په باره کې د تاجر برادرۍ څه موقف دی؟ نو په دغه حواله به زه ستاسو د مخې ته دا خبره کېدم تا یو ښکلې اهم سوال دې وکړو دا کومه فیصله چې نن کړې ده د سوات انتظامي کړې ده صوبایي حکومت کړې ده د صوبایي حکومت د فیصلو په نتیجه کې د سوات انتظامي کړې ده خو چونکې تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوات یو پسمانده علاقه ده دلته کاروبارونه د نش برابر دي په هر مشکل کې په هر تکلیف کې موږ د سوات د انتظامي سره په حیثیت د بازار د نماینده په حیثیت باندې صدر عبدالرحیم صاحب موږ په هر وخت کې تعاون کړی دی نن چې هغو دا کومه فیصله کړې ده په دې کې د تاجر برادرۍ نمایندګان نه په اعتماد کې د ضلعي انتظامي اخیستي دي تېر شوي وختونو کې هم داسې د کرونا په اړ کې دا لاکډاون په موږ باندې 2 ورځې لګولی و نو تاسو ټولو ته معلومه ده چې یو طرف ته سوات پسمانده علاقه ده دلته غربت دی دلته بېروزګاري ده بیا د ملا ماتونکي د ګرانۍ سره زموږ د سوات کاروباري طبقو سره مخامخ ته 2% غریبه طبقه چې کومه ده خاص کر چاپړي پروشو ګاډو والا رشکو والا دا خلک چې دی دا د دې سره وابسته دی نن که تاسو وګورئ په 1200 روپۍ باندې د وړو بوری ده نو چې زه د هفتې په ورځ باندې د خپل کاروبار بند کړم ما ته مالکي مکان د دوکان په کرایه کې ریلیف نه راکوي د بجلۍ په بل کې ما ته ریلیف نه راکوي نو موږ ډیپټي کمیشنر ته د سوات انتظامي ته دا خواست ورته کوو چې په دې خپله فیصله باندې نظرثاني وکوي تاسو چې وایئ دلته کرونا ده دلته جلسې کېږي دلته پرون بله وزیرانه راغلی په کابل کې جلسه یې وکړه نورې جلسې کېږي نور سیاسي خلک دلته راځي جلسې کوي په هغې کې نه کرونا شتي نه بل څه شی پکې شتي خو چې خبره راځي کاروباري طبقې له راځي موږ د په حیثیت د یو کاروباري طبقې د یو نماینده په حیثیت باندې د سوات انتظامي ته خواست کوم چې د دې نه کاروباري طبقې نه نور لاس وباسئ او په خپل دوکانونو کې یو سړی ناست دی نو په دوکان کې چې یو سړی ناست دی نو هغه ته کرونا څه کم ځای نه ده کم ځای نه دا کرونا راځي پکار دا ده چې موږ د دې لپاره هسپتالونه اسټبلیشمنټ کړو د هسپتال مخې ته چې کومه ګڼه جوړه شوې ده کوم چې نوی هسپتال جوړ شوی دی د هغې مخې ته وګوره دنیا مخلوق د یو بل سره ناست دی نه ماسک شتي نه د آی سو پي څوک خیال ساتي نه په دفترو کې د آی سو پي خیال ساتي خو خبره چې راځي غریب دکاندار له راځي او د دکاندار په خلاف باندې موږ هېڅ قسمه ظلم زیاتی برداشت کولو ضلع انتظامیه وایي ډاکټر صاحب چې لکه غوښې والا او سبزۍ والا او دوایانو والا دا به کولاوي نو آیا په دې باندې خو د ټول نه سیوا ګڼئ نو موږ دغه خبره کوو چې د عام طبقې اوس الکترانکس والا شول یا کپړې والا شول یا نور دکانداران شول خو په خپل دوکان کې نسي یا هوټل والا شو په خپل دوکان کې نسي خو هغه له یو سړی راشي د هغه نه چې پیاله وڅکي